الیه ته اشاره ده. دا امر د عیسی علیه السلام ډیر عظیم شان شو. نو دا امر د عیسی علیه السلام نتلوه د مونږ په تلولو مونږ خلوص دي خو تعبیر په مضارع باندې استحضارا شوی دی. نتلوه علیک مونږ لولو پتا من الآیات دا من الآیات حال دی د دیونه حال دا چې دا د معجزات نه دي حال دا چې دا هو دا د معجزات نه دي. والذکر نتلو من الآیات والذکر د ذکر نه مراد قرآن دی. نتلوه دا هو چې د عبارت د آیاتو نه دی او دا هو عبارت د ذکر نه دی. حال دا چې دا هو کائنا من الآیات والذکر دا کائن دی د آیاتو نه د معجزاتو نه او والذکر او دا کائن دی د قرآن نه. الحکیم حکیم په معنا د محکم یو معنا. دویمه معنا ده د حکیم معنا د الممنوع من الباطل باطل څه پکې نشته. دریمه معنا د صاحب الحکمه دا د حکمت والا ده. ان مثل عیسی عند الله مثل په معنا د حال او صفت عجیبه. بشک حال د عیسی علیه السلام او صفت عجیبه د عیسی علیه السلام عند الله یعنی فی تقدیره د الله په تقدیر کې کمثل آدم دا پشان د حال عجیبه د آدم علیه السلام ده. خلقه من تراب دا وجد شبدا الله پاک آدم علیہ السلام د خاورونه پیدا کړو. ثم قال له كن فيكون نو الله پاک دا د خاورونه پیدا کړو. ثم قال له به ورته فرمایي چې كن فيكون كن یعنی كن بشرا بشر فيكون نو دا بکیږي په آینده کې. تعبیر دلته په مضارع باندې وشو لتصویر ذلك الامر بصوره المشاهده. تعبیر کله د مضمون ماضوی نه په صيغه د مضارع باندې کیږي لتصویر ذلك الامر بصوره المشاهده. نو الله د خاور نه جوړ کړو به ورته ویل چې کون ثم پکې ذکر کړه تراخی زمانی ته اشاره کوي. ځکه یو خلقه من تراب انشائیت د آدم علیه السلام د خاور نه جوړول دي او بل د روح پکې اچول دي. د دې دوړو په مابین کې ډیره لویه زمانہ و. په یو روایت کې راځي چې بعد ان خلق قالبه بقي ملقا على باب الجنة 40 سنة لم تنفخ فيه الروح. کله چې آدم علیه السلام جوړ کړو الله پاک نو بیل روح پکې نه وچولې د جنت په دروازه کې پروت 40 کال نو 40 کال بعد پکې الله پاک روح وچول. ثم قال له كن فيكون بي الله پاک فرمایي چې ته ش انسان نو فیکون یعنی هغه به انسان شو. دا سمې ذکر کړی یعنی 40 کال بعد ورته الله کن فیکون. نو عیسی علیه السلام قیاس پر په آدم علیه السلام دا د دې لپاره دلیل دی چې قیاس دا په شرعیاتو کې دلیل دی. په عقایدو کې ګوره ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم الله په قیاس وکړو نو قیاس په شرعیاتو کې دلیل دی. الحق من ربک الحق مبتدا ده من ربک دا ورته خبر ده. حق چې قائل دی ستاسو رب د طرف نه. الحق من ربک فلا تكن من الممترین نو مکیږه ته د شکونکو نه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك يعني جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران. تاسو ته ما سحر واقعا ذکر کړه چا چې در سره مناظره وکړه په باره د ابنیت د عیسی علیه السلام کې یا د الوهیت د عیسی علیه السلام کې. من بعد ما جاءك من العلم رست دا غنه چراغ لتا تا دا ما جاءك عبارت د علم نه ده. علم یعنی الآیات الموجبه للعلم هغه آیاتونه چې موجب د پاره د علم دي نو د علم نه معلوم مراد ده او د معلوم نه الآیات الموجبه للعلم مراد ده. نو فقل یعنی فقل لمن حاجك ته اوه هغه چاته چې تاسو سره مناظره کړې ده تعالوا چې تاسو راشئ ندعو ابنانا چې موږ برو بلو خپل بچي و ابناکم او تاسو بچي و نسانا او زمون زنانا و نساکم او تاسو زنانا و انفسنا او زمون نفسنا و انفسکم او تاسو نفسنا ثم نبتهل یعنی نتباهل نو افتعال دلته په معنا د مفاعله سره ده. موږ به بیا مباهله وکړو فنجعل لعنت الله على الكاذبين نو موږ به وګرځو د الله لعنت په دروغجنو باندې په امر عیسی علیه السلام. په بخاری شریف کې روایت ده ان العاقبه والسيد دا دو کسو عیسویان اتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوړه پیغمبر علیه السلام تراغله فاراد ان یلاعنهما
اراده د مباهله وکړه چې د پیغمبر علی السلام سره مباهله وکړي. فقال احدهما لصاحبه، ندیو پکې دی بل تویل چې لا تلاعنه، مباهله ور سره مکوا. فوالله لئن كان نبيا فلا عننا، کدا د الله پیغمبري او زمون سره مباهله وکړه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، نو نه به مونږ کامیاب شو او نه به زمون وروسته زمون نسل کامیاب شي. نو دې دواړو به پیغمبر علی السلام سره د مباهله نه تیښته وکړه. پیغمبر علی السلام ته ویلي چې نعطيك ما سألت، بس ته چې کوم جزیه او ټیکس په مو مقرروي هغه به مونږ ته درکو. فبعث معنا رجلا امينا، زمون سره یو امانتګر سره ولېږه چې تا ته مو جزیه راولېږو. فقال قم يا ابا عبيده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده ته ویلي چې پاسېږه یا ابا عبیده، او به ویلي چې هذا امين هذه الامه، دا د دې امت امین دی. نو د مباهله نه دوی وتښتېدل. نو ګوره اول مناظره شوې ده، بیا مباهله شوې ده. دا وابیان بیچارهګان اوس دې حد ته رسېدلي دي چې اوس د مناظرې نه غورځېدلي دي چې څنګه ورسره کېنې وایي راځه مباهله راسره وکړه. هلک اول مناظره وکړه چې حق ښکاره شي، بیا به مباهله هم وکړو. د مباهلې نه هم نه تښتو، خو اول مناظره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مناظره وکړه، په مناظره چې حل نشو بیا مباهله شو. ان هذا دا خبر د عیسی علیه السلام لهو القصص الحق، قصص صيغه د مصدر د په معنا د مفعول یعنی المقصوص، دا بیان شوی قصه ده. الحق صفت د پر د قصص ده، دا حق قصه ده. وما من اله من زائد د تاکید د پر نشته د اله، په دې کې رد په نسوارا او په تسلیث کې د دوی عقیده د تسلیث او خدایان درې نه دي. ما من اله الا الله، نشته د معبود سوا د الله نه. وان الله لهو العزيز الحكيم، بشک الله پاک چې د غالب او د حکمت والا ده. فان تولوا عن المباهله، یا فان تولوا عن القول بمعبوديه عيسى، فإن تولوا عن المباهلة يا إن تولوا عن القول بعبدية عيسى، عبدية عيسى عليه الصلاة والسلام، چې عيسى عليه السلام د الله بنده ده، نو جزای حسب ده، یجازیکم الله به درته جزا درکړي. دلیل د جزا دا دی چې فإن الله علیم بالمفسدين. مخکې بیان د اتمام الحجت په یهودو او په نصاراو او دلایل د توحید او د رسالت او ذکر د مباهله الله پاک وکړو. دلته الله پاک بیان د دعوت ال التوحید ده، مخکې دلایل د توحید او اوس دعوت توحید ته ورکړي. قل یا اهل الكتاب، الله فرمایي ته دوی ته وایي چې یا اهل کتابو تعالوا الى كلمه، راشوا وی کلمې تم یعنی الى کلام، د کلمې نه کلام مراد ده. تعالوا الى کلام، الفیه کې مونږ وایو وکلمه وبها الكلام قد يراد، کله د ذکر د کلمې وی مراد تر نه کلام وی. نو دې آیات ته سوچ کوئ د کلمې نه کلام مراد ده. تعالوا الى كلام سواء په معنا د مستویه سره ده. سواء یعنی مستویه ومتفقه علیه، داسې جمله ده چې زموږ او تاسو په مابین کې مستوی او متفقه علیه ده، یعنی لا يختلف فيه التوراة والانجيل والقرآن. د تورات او د انجیل او د قرآن په مابین کې مشترکه عقیده ده. نو داسې کلام او داسې عقیدې تراشي چې د تورات او د انجیل او د قرآن په مابین کې متفق علیه او مشترکه ده. بیننا دا متعلق تر سوائن پورې دی چې دا مستوی ده او متفق علیه ده زموږ او تاسو په مابین کې. هغه دا ده چې الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، هغه کلمه دا ده یعنی هغه کلام دا ده چې الله نعبد یعنی نحن وانتم، منګ او تاسو به عبادت نکو الا الله ما سوا د الله نام. الله نعبد انا سره د خپل ما بعدنا په محل د جر کې د بنا بر بدلیت د کلمتنا، هغه کلمه دا ده چې الله نعبد الا الله، یا په محل د رفع کې ده الله نعبد بنا بر خبریت لمحذوف چې هي الله نعبد الا الله. الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، او موږ به د الله سره څوک نه شریکو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، ولا يتخذ يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. ابن جريج دغه معنا کوي ولا يتخذ نبنسي بعض زمنګ بعض نور لرا اربابا په خدای باندې
من دون الله ما سوا د الله نه. نو ابن جریج داسې معنا کړی ده چې لا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت الله، په معصیت د الله کې به د یو بل پیروي نه کوو. ترمذی کې حدیث ده د حضرت عدی بن حاتم نه روایت ده چې انه لما نزلت هذه الايه، چې کله دا آیت کریمه نازل شو، نو قال عدی بن حاتم پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ما كنا نعبدهم یا رسول الله، اے دا الله پیغمبره مو خود خپل مشرانو عبادت نه کولو. فقال پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل اما كانوا يحللون لكم، اي دوی بتاسو ته شیان نه حلالول، ويحرمون او تاسو ته به بعضی شیان حرامول، فتأخذون بقولهم بیا بتاسو د دوی په قول عمل کولو. نو بعضی شیان به درته حلال کړو، بعضی به درته حرام کړو، بیا بتاسو د دوی په قول عمل کولو. قال نعم. عدی بن حاتم ورته فرمایل چې داسې خو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل هو ذاک، امدغه غیر الله په خدای نیول دي چې په تحلیل او په تحریم کې د غیر الله خبره ومني. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. او د حضرت عکرمه روایت ده چې ان هذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض، دا د دوی یو بل ته سجدي وي، نو د دې سجدون الله منع کړو. فان تولوا عن موافقتكم فيما ذكر، کدوی اعراض وکړو د موافقت ستاسو نه په دې مذکور شیانو کې، مما اتفق عليه الكتب والرسل، چې ټول پیغمبران او کتابونه په متفقو، نو فقول اشهدوا، نو دلته جزاء حسب ده. فان تولوا فاعلموا انهم لزمتهم الحجه، نو بیا په دې باندې پوه شوي چې دی په دې پوه شي چې دوی په مناظره کې ملامت شو، خو بیا هم دوی حق عنادن نه مني. فقول اشهدوا باننا مسلمون، نو بیا ورته وایي چې تاسو په دې باندې گواهان اوسئ، په دې اقرار وکړئ باننا مسلمون چې موږ په حق دین باندې یو. یا اهل الكتاب، دا خطاب يهود او نصارا دواړو ته دی. عبد الله ابن عباس فرمایي چې اجتمعت نصارا نجران واحبار يهود عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې نصارا د نجران او علما د يهودو راجمع شو. فتنازعوا، نو یو بل سره لانجه وکړه. نو احبار ویلي ما كان ابراهيم الا يهوديا، علماء د يهودو ویلي چې ابراهيم عليه السلام يهوديو، او نصارا ویلي چې ما كان ابراهيم الا نصرانيا. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې یا اهل الكتاب لم تحاجون، ولتاسو بحث کوي په باره د ابراهيم عليه السلام کې چې دا يهوديو او یا عیسویو. وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده، حال دا چې نه نازل شوی تورات او انجیل مگر رسته د ابراهيم عليه السلام نام. نو تورات رسته نازل شو، يهوديت رسته د تورات نه شروع شوی دی، انجیل د ابراهيم عليه السلام نو رسته نازل شوی دی، او نصرانیت رسته د انجیل نه شروع شوی دی. نو د ابراهيم عليه السلام کې نه يهوديت او نه عیسویت، نو څنګه تاسو وایئ چې هغه یا يهودي دی یا عیسوي دی؟ افلا تعقلون. حمزه داخله د معطوف علیه مقدره باندې، حمزه نو رسته یو معطوف علیه مقدر کدا شی وایي. الا تتفکرون فلا تعقلون، آیا تاسو فکر نه کوئ؟ فلا تعقلون، نو بیا نه پوهیږئ، مفعول به ورته مقدر کا. بطلان قولکم، په بطلان د قول خپل باندې. ها انتم هؤلاء حاججتم، تاسو ته مخکې ما په دې کې ترکیب کړو. ها انتم مبتدا ده او هؤلاء دا ورته خبر ده، نو ترجمه دا ده ها انتم خبردار تاسو چې یې ای يهود او نصاراو، هؤلاء الحمقاء، دغه احمق خلک یې، هؤلاء ورته خبر ګرځوي. انتم تاسو چې یې هؤلاء الحمقاء، دغه احمق خلک یې. ولی احمق یې؟ ځکه حاججتم، تاسو بحث وکړو فيما لكم به علم، فاغه څه کې چې تاسو پکې علم وو. نو فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فاغه امر د ابراهيم کې ولی مناظره کوي چې پاره کې تاسو ته علم نشته. نو حاججتم فيما لكم به علم وهو امر موسى وعيسى عليه السلام. د عيسى عليه السلام او د موسی عليه السلام په حالات په تاسو خبر یې، د دې دوړو په باره کې کوم مناظره وکړي. فلما تحاجون، ولی تاسو مناظره کوي فيما ليس لكم به علم، فيما وهو امر ابراهيم، چې هغه امر د ابراهيم عليه السلام دی، چې دا هغه باندې تاسو د پر علم نشته، شان د ابراهيم عليه السلام.
حيث لا ذکر لدینه فی کتابکم دا هغه دین تاسو په کتاب کې نه دی ذکر شوی او نه موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دا هغه دین ته تعرض کړی دی نو د ابراهیم علیہ السلام په شان کې ولی مناظره کوي مخکینی ترکیب باندې پوه شو انتم مبتدا اولای خبر او مخکې ما درته په اوله سپاره کې ویلو چې دلته من باب الاختصاص هم بعضې علماو جوړ کړی دی من باب الاختصاص په الفیه کې 3 ټکي مې درته ویلو چې یو مسند ثابت کې یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر بالضمیر او دا مسند ثابت کې د مسند الیه ته په معنا کې چې معبر بالظاهری او د دوړو مسند الیه ګانو مصداق یو وي نو دې ته اختصاص وایي لکه نحن العرب اقرن الناس اقرن الناس د نحنو ته په لفظ کې ثابت کړو معبر بالضمیر دی او دا اقرن الناس دې ثابت کړو العرب ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی او د نحنو او د العرب مصداق یو دی خو نحنو نو اعني العرب بوي ندلته بعض علماء اعني مقدر کوي انتم اعني هؤلاء حاجتم قلت مې ته تفصیل کړو به ته نه رامحت کوم چې دا ترکیب پوره صحیح نه دی د جمهور په نيز والله يعلم مفعول به ورته مقدر دی الله خبردار دی په حال د ابراهيم عليه السلام وانتم لا تعلمون او تاسو نه خبر په حال د ابراهيم عليه السلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني نو ولكن كان حنيفا لكن هو ابراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا من الباطل الى الحق مسلما يعني منقادا لطاعه الحق ده الله طاعته منقاد يا مسلما بمعنى ده موحدا سره ده ابراهيم عليه السلام موحد ان اولى الناس الله پاک فرمای ان اولى الناس بشکا اولى الناس ان اولى الناس اولا په معنا د زیاته خصوصیت لرونکې ان اولى الناس وما كان من المشركين يعني ما كان من عبدة الاصنام لك عربانو چې دا ګمان کول چې ابراهيم عليه السلام زمون په دین باندې ده ان اولى الناس اولا صيغه د اسم تبذيل ده وليه يليه وليا الف کې منقلب دیانه ده لان فاء واو نو لام کلمه کې واو ناراضي یوازې واو ده چې په واو کلمه کې مو واو ده او په لام کلمه کې مو واو ده او بل کلمه داسې نشته چې په فا کلمه کې مو واو او په لام کلمه کې مو واو معنی دا اقرب ان اولى الناس يعني اقرب الناس اقرب ترين د ټول خلقنا بابراهيم ابراهيم عليه السلام ته نو یو معنی دا اقرب دویمه معنی دا احق ترين د ټول انسانانو لکه عربان وای العالم اولا بالتقديم اولا دا په معنا د احق نو ان اولى الناس يعني احق الناس بابراهيم احق ترين د ټول خلق په ابراهيم عليه السلام باندې للذين خامخ اغه خلق دي اتبعوه يعني في زمانه چې د ابراهيم عليه السلام په زمانه کې د ابراهيم عليه السلام تابع وو اتبعوه في زمانه دا یو تقدیر دویم تقدیر للذين اتبعوه مطلقا چې مطلقاً د ابراهيم عليه السلام پیروي کوي وهذا النبي ندعت بعطف الخاص على العام اتبعوه کې مطلقاً پیروان مراد دي وهذا النبي دا به خاص پیروان مراد دي عطف الخاص على العام او اول تقدیر چې ما درته ولګولو التبع عطف المباين على المباين ده اتبعوه في زمنه وهذا النبي او دغه پیغمبر دا ور باندې احق یا اقرب ده عبد الله ابن عباس فرمای قال رؤساء اليهود مشرانو د يهودو پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې والله یا محمد قسم په الله دې یا محمد لقد علمت ان اولى بدين ابراهيم منك ومن غيرك چې مون اولا اقرب او احق په دین د ابراهيم عليه السلام ستو د ماسیوانو خلقنم وانه كان يهوديا وما بك الا الحسد ابراهيم عليه السلام يهودي او تصرف حسد ني ولي نو الله پاک دا جواب را ولېګلو ان اولا يعني ان اقرب الناس يا ان احق الناس اقرب ترين د ټول خلقنا ابراهيم عليه السلام ته يا مستحق د ابراهيم عليه السلام سره للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا دا عطف ده فالذين اتبعوه باندې دا من عطف الخاص على العام ده په دې دویمه معنا والله ولي المؤمنين بشک الله پاک چې د دوست د مؤمنانو ود طائفه والله ولي المؤمنين الله دوست د مؤمنانو وليهم ونويل وليهم
وزد ظاهر په زید مضمر وکړه علتیت د ولایت ته اشاره کوي چې الله د دوی دوست ولې دی د دوستۍ د لپاره علت هغه ایمان دی ځکه تاسو ویلي چې حکم چې په مشتقي مرتب شي نو مبدا ورته علت دی نو دلته ایمان ورته علت دی ودت طائفه خوخی طائفه یعنی رؤساؤهم واحبارهم هغه مشران او علما من د تبعیض د لپاره دی هغه مشران چې بعضی د اهلی کتابونه دي لو په معنا د ان مصدریه ده لو مصدریه سره د خپل مدخول له مفعول به د لپاره د ودت ده څه شي خوخی لو يضلونکم یعنی اضلالکم تاسو بیلاری کېدل خوخی چې تاسو بیلاری شئ بالشبهات اليهوديه په يهودي اعتراضات باندې د ابو علي تقدیر ده ودت لو يضلونکم نو بالشبهات اليهوديه ابن عباس حاصل د معنا داسې ذکر کوي يردونکم الى الكفر چې تاسو کفر ته واپس کی ابن جرير داسې معنا کوي لو يضلونکم لو يهلكونکم تاسو هلاك وهي حاليه د حال دا چې وما يضلون یعنی وما يهلكون الا انفسهم د ابن جرير تقدیر دا شو نه هلاکی دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه دوی نه بیلاری کوي مگر خپل ځانونه کته اعتراض وکړي چې دوی خود دوالون دي نو څنګه خپل ځان بیلاری کوي په دې کې خو جعل الضال ضالا راځي تاسو ورته جواب ورکړئ چې د دې مقصد دا دی چې ما يعود وبال الضلال الا اليهم وبال د گمراهۍ نه راځي کیږي مگر یوازې دوی ته راځي کیږي او یا وما يضلون الا انفسهم د دې معنا دا ده چې وما يضلون الا امثالهم دوی نه بیلاری کوي مگر خپل امثال خپل خو بیلاری دي خپل امثالم بیلاری کوي وما يشعرون بكون الاضلال مختصا بهم دوی په دې باندې نه پوهیږي چې دا اضلال د دوی پورې خاص دی یا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله اے اهل کتابو ولتاسو کفر کوئ د الله په آیاتونو وانتم تشهدون او تاسو په دې شاهدی وایي وانتم تشهدون یعنی تعلمون بان محمدا نبي مرسل تاسو په دې خو پوهیږئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولتاسو ګډوي حق د باطل سره با په معنا د معاده حق د باطل سره ګډوي لم تلبسون الحق ولتاسو ګډوي حق د باطل سره نو حسن بصری سے د دې معنا د تلبسون په معنا د تحریف سره ګرځي لم تلبسون الحق بالباطل ولتاسو پټوي حق په باطل باندې ګوره یو د تلبسون معنا د ګډول الحق د حق مصداق ده هغه صحیح آیتونه د تورات او د انجیل بالباطل د باطل نه مراد هغه محرف آیتونه د تورات او د انجیل دي دا د حسن بصری سے ترجمه ده او د عبد الله ابن عباس سے ترجمه ده لم تلبسون الحق بالباطل د حق نه مراد اظهار د اسلام ده او د باطل نه مراد ابطان د کفر ده په خلوی چې مسلمانان یو او پزله کې پټ کفر نیولای ده او یا د حق نه مراد ایمان ده په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام او د باطل نه مراد د کفر په محمد صلی الله علیه وسلم خطر جمعه ده چې د حق نه مراد هغه علم دی چې د دوی پزلونو کې ده په حقیقت د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د باطل نه مراد هغه په ژبه تکذیب ده نو هغه د زړه علم د ژبه د تکذیب سره ولې ګډوي وتكتمون الحق او تاسو پټوي حق د حق نه مراد صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې بانه حق وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون دا یو بل تلبیسی ابلیسی کولو دا د شیعاګانو عادت هم ده په تحفه 12 کې شاه عبد العزيز رحمه الله ذکر کړی دي چې یو قید او فریب د شیعاګانو دا ده چې یو شیعه د ځان نه سنی عالم جوړ کړي او د سنیت لپاره دعوت چلای په شیعاګانو باندې رد کوي خطرناک تقریر کوي د شیعاګانو په خلاف بیا کله داسې یو ټیم راشي چې یکدم وایي چې زه شیعه شوم دا چې ځان د سنیانو په مابین کې مشهور کی
چې دا د سنیانو ډیر قوي مناظر دی او ډیر لوی عالم دی د سنیانو چې خو مشهور شي په سنیانو کې او د ټولو سنیانو مقتدا شي نو یکدم اعلانو کې چې شیعه نو د مسلمانانو په ځل کې شک واچي چې ګوره کدا شیعتوب په باطل وای نو دا لوی عالم زمون مناظر سي بولی شیعه کېدو دا حقیقت کې د اول نشي نو دا چې چل دی يهوديان خپل کسانو ته خودو چې په سحر کې ایمان راوړي تاسو خو علما یې په سحر کې اظهار د ایمان کوي نو چې اظهار د ایمان وکړو په ماخام کې بیرته يهوديان شي نو د مسلمانانو په ځل کې به شک پیدا شي چې راکدا حق دین وي د علما واپس ولي يهوديان وقالت طائفه ویلی ویدلی حسن بصری سے فرمائی تواتا 12 رجلا من احبار یهود خیبر دولس علماء د یهودو د مصلحت سره وکړو چې راځي په سحر کې به اظهار د ایمان وکړو او په ماخام کې به واپس اظهار د کفر وکړو نو چې ماخام کې واپس اظهار د کفر وکړو د مسلمانانو په ځل کې به شک پیدا شي نو وقالت طائفه اویلی ویدلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنوا یعنی اظهر الايمان اظهار د ایمان کوي بالذین فاغ قران باندې انزل علی الذین آمنوا چې نازل کړي شوی دی په خلکو چې ایمان راوړی دی انزل باندې به تعبیر وکړو د مسلمانانو د ګمان مطابق په انزل تعبیر کړی دی التعبیر بانزل بناء علی ما یقوله المؤمنون مؤمنانو به خپل قران ته ویل چې دا په موږ نازل شوی دی نو خو د دوی د عقیده نه و چې دا په پیغمبر علی السلام نازل شوی دی وجه النهار یعنی اول النهار فاول دورځ کې اظهار د ایمان کوي اول النهار توجه النهار وی لانه اول ما يواجهك اول دورځ دا در سره مخ کیږي یا اول د نهار دا پشان د وجهو د په شرافت کې وقفر اخره او په اخر دورځ کې کفر وکړي لعلهم يرجعون د دې لپاره چې د مؤمنانم د خپل دین نه واپس شي دا وي په ځونو کې مون شک پیدا شي هغه به وي کدا حق دین وي نو دا يهود خو علما او دولس کسو سحر ایمان راوړو او یو ورځم پاتې نشو ماقام واپس کافر ولعلهم يرجعون د دې لپاره چې دوی د خپل ایمان نه رجوع ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم تر دې پورې دی آیات کریمه ته سوچ کوئ زه چې څنګه درته وایم دې ته سوچ کوئ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ګوره اوله طریقه دا چې لګو ولا تؤمنوا دی يهوديان خپل مابین کې سره داسې مشوره کوله چې سحر خو به موږ دا خبره ښکاره کو چې رمو مؤمنان یو او ماخام به بیا بیرته يهودیت ته وورو نو د مسلمانانو په زړونو کې به شک پیدا شي اوس دا یو ورځ خو موږ مسلمانانو کنه دا یو ورځ 3-4 غنټې 10 غنټې موږ مسلمانانو په دې 10 غنټو کې لا تؤمنو تاسو اظهار د ایمان لا تؤمنو تاسو لا تؤمنو دا ورسته ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم یعنی مطلب دا دی چې د دې دوه کارونو اظهار مکوئ اول کې خو ورته ویل چې امنو څه معنا مونږ کړی و اظهر الايمان کنه نو دلته هم د لا تؤمنو معناوي لا تظهر الايمان اظهار د ایمان په دې ورستنیو دوړو کیزیو باندې مکوئ ایمان ورته ظاهر کوي په سحر کې چې زه مؤمن یم خو تا دوه کیزو باندې ورته ایمان مظاهروي کتا سو ته دا دوه کیزي پیش کړی چې ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم کدا دوه کیزي درته دوی پیش کړی چې ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم ورکړی شوی دی یو کستا تاسو په شان کتاب او يحاجوكم عند ربكم یا په قیامت کې دوی تاسو سره مباحثه کوي په تاسو به غالبيږي نو په دغه دوه کیزیو باندې ورته ایمان مظاهروي یعنی مطلب دا دی چې نور ورته خالص ځان مسلمانان کوي په دغه دوه کیزی ورته مو بیانوي ولا تؤمنوا تاسو اظهار د ایمان مکوئ په دې ورستنیو دوړو کیزیو چې ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم نو په دې دوړو ورته اظهار د ایمان مکوئ یعنی د دې دوه کارونو نه منع کړو یعنی اظهار د دې دوه کارونو مکوئ الا لمن تبع دينكم
مگر خپل اتباع ته کوي الا لمن تبع دینکم چاته کوي خپل اتباع ته مسلمانانو ته دا دوه قیزي مظاهره وي اوس قل ان الهدى هدى الله دا په من کې جمله معترضه ده دا جمله معترضه ده نو فائدہ د اعتراض اشاره ده دی خبره ته چې الی ان کیدهم غیر ضار د دوی دا تدبیر مسلمانانو ته ضرر نشي رسولی دوی خپل ولګیدو کنه ولا تؤمنوا اظهار د ایمان مکوي پچا باندې فان یؤتا په دې ورستنه یو دوړو کیږي دا دوړه کیږي مظاهره وي الا لمن تبع دینکم مگر هغه چاته ظاهر وي چې هغه يهودي وستاسو په شان ستاسو د دین پیروان نو قل ان الهدى هدى الله دا په من کې جمله معترضه شو دا یو طریقه باندې ما درته ولګوي خو شو دا سخت آیات دی ولا تؤمنوا اظهار د ایمان مکوي پڅ فان یؤتا په دې دوړو کیږي مگر اظهار د ایمان کوي چاته کوي لمن تبع دینکم چې تاسو د دین پیروان هغه ته کوي قل ان الهدى هدى الله دا په من کې جمله معترضه ده ان الهدى دین چې ده هدى الله هغه دین د الله د اسلام ده بل دین نه ده په دې جمله معترضه کې فائدہ ده چې الله پاک دا خبره ذکر کوي چې د دوی دا تدبیر فائدہ نه لري دویمه طریقه چې دا اوله در نه هیر نشي چې کله توجیهات زیات شي بیا بعضې د سړي نه هیر شي خو زه درته ورو وایم دویمه طریقه یې دا ده چې لا تؤمنوا هذا الايمان الذي اتيتم به وجه النهار ګوره د دوی مطلب دا و بعضې یهودیان نوي مسلمانان شوي د دغې مسلمانانو چې دوی نوي مسلمانانو د دوی د شکي کولو دپاره د 12 مولایانو مشوره وکړه چې دغه یهودیان چې دا نوي مسلمانان شوي دي راځئ چې دوی په شک کې وغورځو دا خو امیان دي او مو علماو مخکې په موږ اعتمادو نو موږ به هم د دوی سره اظهار د ایمان وکړو چې راځئ موږ مسلمانان بیا به ماښام کې کافران شو نو دغه نوي مسلمانان به په شک کې غورځېږي چې دا خو زموږ مولایانو دوی زموږ نه ښه پوهېږي دوی هم زموږ په شان مسلمانان شو دا د ماښام کې کافران شو البته دا حق دین نه دی نو دوی به هم شکیان شي یا اقلا شکیان به شي یا به راسره کافران شي مطلب یې دا دی نو اوس تقدیر ته لګوه تقدیر داسې جوړوئ ولا تؤمنوا هذا الايمان الذي اتيتم به وجه النهار دغه ایمان چې په سحر کې ایمان اظهار د ایمان کوي او ماښام کې واپس کافران کیږي دا اظهار د ایمان ټول مؤمنانو ته مکوي ځکه نور نشي راړولی دا هغه چاته کوي لمن تبع دینکم چې مخکې ستاسو په دین و او اوس مسلمانان شوي دي دغه پکې صرف شکیان کوي پوه شوئ لا تؤمنوا هذا الايمان الذي اتيتم به وجه النهار دغه ایمانی ظاهری چې په سحر کې مخکاره کړی دی دا مخکاره کوي الا لمن تبع دینکم مگر هغه چاته ښکاره کوي چې ستاسو د دین پیروانی یعنی پخوا ستاسو د دین پیروانو هغوی ته ښکاره کوي نور اسنم نه اوړي بل چاته مخکاره کوي د دې لپاره چې دوی ستاسو دین ته واپس نو الله پاک ورته په منځ کې فرمایي قل ته ورته ووایه چې ان الهدى هدى الله هدایت چې ده ان الهدى هدایت چې ده هغه هدایت د الله ده یعنی چاته چې الله هدایت وکي هغه به څوک نشي بیلاری کولای نو امدا تاسو په دین وو خو په دې چلی تاسو نشي بیلاری کولای هدایت چې دغه هدایت د الله د غډیر مضبوط ده چاته چې الله د هدایت وکي نو هغه به څوک نشي بیلاری کولای او ان یؤتا دا علت به د مقدر د پاره کا دا شی وای دبرتم لان یؤتا احد مثل ما اوتیتم دبرتم تاسو د حق نه واوړې دی ولی واوړې دی ان یؤتا د دې وجه نه واوړې دی حسد مکړو چې ورکړې شوی دی یو کستا مثل ما اوتیتم داسې کتاب لکه تاسو ته چې درکړې شوی نو تاسو د تورات په شان کتاب بل چاته ورکړې شو ځکه تاسو دبرتم نو ان یؤتا به د دبرتم پورې متعلق دی د دبرتم د لپاره به علت دی یعنی دبرتم تاسو د حق نه وګرځېدئ ان یؤتا یعنی لان یؤتا د دې وجه نه چې ورکړې شو یو کستا مثل ما اوتیتم او د دې وجنه چې او یحاجوکم عند ربکم چې دوی په قیامت کې په تاسو غالبیږي یعنی دا حسد په دې باعث شو چې تاسو مخ واړولو دا درته اسانه او مخکنه تقدیر دا اسانه کنه ولا تؤمنوا دا سحر چې تاسو اظهار د ایمان کوي او ماقام کافران کیږي نو دا اظهار د ایمان ټول ته مکوي ځکه نور خلک پاخدي په دین کې هغه چاته وو کې تبع دینکم چې مخکې تاسو په دین وو اوس نوی مسلمانان شوي دي
قل ان الهدى هدى الله. الله فرمایي هدایت چې دغه د الله هدایت چې یو چاته وو کې به د چپلار نشي بلاري کوله. او ان يؤتى ده متعلق علت د پاره د مقدر کوي چې دبرتم لاجل الحسد، تاسو د حق نه مخ اړوي بل دلیل نشته سوا د حسد نه. هغه حسد دا چې ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم، دغه حسد ده. نو د دې حسد د وجنه تاسو د حق نه مخ اړوي. دو طریقې نور مشته په دا به بس کو بیا به در نه هیری شي دا ډول صحیح ده. قل ان الفضل بيد الله. الله پاک فرمایي ته دوی ته وایي چې بشک فضیلت فضل چې ده د فضل نه مراد اسلام ده، یو دویم نبوت ترې نه مراد ده، دریم حجج ترې نه مراد دي، راجح نعم د دنیا او د آخرت ترې نه مراد دي. ان الفضل یعنی نعم الدین والدنیا، نعمتونه د دین او د دنیا چې دی بيد الله، دا د الله په قدرت کې دي، د الله په لاس کې دي نعمتونه د دین او د دنیا. یؤتیه من یشاء، ورکوي الله پاک هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. والله واسع، الله پراخه د رحمتا وقدرتا، علیم بمصالح العباد. یختص برحمته، الله خاص کی په خپل رحمت باندې. د رحمت نه څه مراد ده؟ حسن بصری سے فرمای القرآن، قرآن ترنه مراد ده. ابن جریج فرمای الاسلام والقرآن، اسلام او قرآن دواړه ترنه مراد دي. ابن عباس سے فرمای کثرت الذکر لله، د الله ډیر ذکر ترنه مراد ده. باپ مقصور ور داخله ده، خپل رحمت خاص کی تر هغه چا پورې چې د الله اراده ورته وشي. والله ذو الفضل العظیم، بشک الله پاک صاحب د فضل ده لوی. ابن جبیر معنا کوي الوافر. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك. اول منهم ومن اهل الكتاب، د دین مؤمنون د اهل کتاب مراد دي. او د دې دویم ومنهم من ان تأمنه بدينار، د دین کافران د اهل کتاب مراد دي. اول مننا مؤمنان د اهل کتاب مراد شو. عبد الله بن سلام رضی الله عنه سره یو قریشی 1200 اوقیه، 1000 او 200 اوقیه خوي، هغه ورته د خپل امانت واپس کړو. نو الله فرمای ومن اهل الكتاب، بعض د اهل کتابونه چې مؤمنان د اهل کتاب دي، من ان تأمنه، هغه داسې دي چې کچرته تأمنو غني بقنطار، قنطار یعنی بمال کثیر، په ډیر مال، يؤديه اليك، هغه به تا ته ادا کوي. دا با په معنا د علا ده، من ان تأمنه على قنطار، او یا په معنا د فی ده یعنی فی حفظ قنطار يؤديه اليك. ومنهم او بعض د دوی نه کافران د اهل کتاب دي، ان تأمنه بدینار، کتی په یو دینار باندې امیر وګڼي، لا يؤديه اليك، دا به تا ته نه واپس کوي. نو یو دینار کې خیانت کوي، نو دا کافران د اهل کتاب دي. بعض علما دویمه توجیه کوي. اول ومن اهل الكتاب د دین او نسوارا مراد دي، نسوارا امانتګر خلک دي. ومنهم من ان تأمنه بدینار، د دین يهود مراد دي، يهود خیانتګر خلک دي. كعب ابن اشرف او فنحاس ابن عزورا على الخصوص د دې مصداق دي. ابن جرير د ابن جریج نه روایت کړی دی، هغه فرمایي ورسته به درته دا روایت ذکر کوم. الا ما دمت عليه قائما، الا دا مستثنى مفرغه، دا مستثنى منه حذف ده، لا يؤديه اليك في حال من الاحوال، فيو حالت کوم دا امانت ته نه واپس کوي. الا ما دمت عليه قائما، مگر چې ترڅو ته همیشه په ور باندې ولاړو. قیام مجاز د مبالغه فی المطالبین. عبد الله بن عباس می تفسیر په الحاح باندې کړی دی چې ته ډیر زیاته غوښتنه د خپل امانت ترنه وکي، مگر دا چې ته همیشه الا حال ما دمت عليه قائما، مگر په دې حالت کې چې ته همیشه ورته ولاړی. ذالک دا خیانت بانهم، دا په سبب د دې چې دا يهود
قالوا دوی ویلو ليس علينا في الاميين چې نشته دې په موږ باندې په اموالو د عربو کې سبیل څه ګناه د عربانو مالونه چې موږ خورو نو په موږ باندې څه ګناه نشته. يهود یوازې خپل ځان ته انسانان وای او بل چاته بالکل د انسانیت په نظر نه ګوري. ابن جرير د ابن جريج نه روایت کوي چې بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهليه. د جاهلیت په زمانہ کې بعضی مسلمانانو د يهودو سره بیع او شرا کړی و. بیا چې دوی کله مسلمانان شو نو د يهودو نه خپل روپۍ غوښتي. هغه ورته ویل چې ليس علينا امانه ولا قضاء لكم عندنا. زمون په دین کې د امانت ادا تاسو د پاره زمون په دین کې نشته. لانکم ترکتم دینکم. ځکه تاسو خپل دین پرې خېدل نو زمون په دین کې دا حکم دی چې خپل دین پرې خودو هغه ته به دا حق نه ورته. به ویلي چې دا په تورات کې موږ ته دا آیات لیکل شوی. ويقولون على الله الكذب او دوی ویلي په الله پاک باندې دروغ دا چې بان ذلك في كتابهم چې زمون په کتاب کې دا شی لیکلي دي چې د بل چا حق په موږ نه راځي او پر دې حقونه چې څومره موږ خوړې شو هغه موږ ته جایز دي. وهم يعلمون مفعول به ورته مقدر ده. دوی په دې پوهیږي چې دوی دروغ وایي. دلته روح المانی لیکلي دینار ته ولې دینار وایي؟ لانه دین و نار. دا د بازو د پاره دین دی او د بازو د پاره نار دی. بعضی په دین مضبوطی بعضی په ځان ته نار ګټي. بلا یعنی بلا علیهم فی الامیین سبیل بلکې په دوی باندې په امیینو کې لار شته یعنی د امیینو حق په دوی ثابتې دی شي. من اوفى بعهده چا چې پرواله وکړو په خپل عهد واتقى او اوریدو د وعده د مخالفتنا فإن الله يحب المتقين. بشك الله وخي هغه خلق چې هغه متقین دي د حرامونو او د وعدو د ماتولونو. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. سيستو کی حدیث ده د دې شان نزول ذکر کړی ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف على يمين هو فيها فاجر. چا چې یو قسم وکړو او دې په کې دروغ جنو ليقتطع بها مال امرئ مسلم د دې لپاره چې د مسلمان مال په ځانته حاصل کی نو لقي الله وهو عليه غضبان. دې بد الله سره ملاقات شي په داسې حالت کې چې الله ورته غصي. فقال الاشعث بن قيس في والله كان ذلك في والله الله مې قسمي پیغمبر علیه السلام زما په باره کې دا شی فرمایي كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود ارض. زما او د یو يهودي په مابین کې وزمکه کې لانجوا فجحدني غزمانه انکار وکړو فقدمته الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما پیغمبر علیه السلام ترا وستو فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم لك بينه. پیغمبر علیه السلام ما ته ویل چې شاهدان لري. قلت لا. فقال لي اليهودي احلف قسمك. فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب مالي. دې به قسم کی زما مال بويسي. نو الله دا آیت کریمه نازل کړو ان الذين يشترون بعهد الله هغه خلق چې هغه یخلی بعهد الله په وعده د الله یعنی په وعده خپل چې د الله سره کړی دا اضافت د مصدر مفعول ته ده کنه. هغه وعده چې د الله سره کړی دا و ايمانهم او خپل قسمونو باندې اخلي ثمنا قليلا پیسې لګي. اولئک دا خلق چې دي لا خلاق لهم یعنی لا نصیب لهم د دوی لپاره به برخه نه فی الاخرته په آخرت کې یعنی د نعمتونو د آخرت نه به دوی ته برخه نه. ولا يكلمهم الله دا کنایه د غضب نه ده. نور به خبري ور سره کوي او الله به دوی ته ډیر غوسه. ولا يكلمهم الله یا بكلام طيب یا کنایه عن غضبه سبحانه عليهم. ولا ينظر اليهم الله به دوی ته نه ګوري. دا الله د نظر نه خصنه پنا کیږي نو دا کنایه لا يعتد بهم نه لا يعتد بهم. لا ينظر اليهم دوی ته به نه ګوري ورګوري به خو لا يعتد بهم دوی ته اعتبار نه ورکوي. ځکه څوک چې چاته اعتبار نه ورکوي هغه ته ورګورم نه. نو یو معنی دا چې لا يعتد بهم لا لازمي معنی دا. دویمه معنی دا لا يعطف عليهم الله به په دوی نرمي نه کوي. لکه ته یو چاته وایي چې انظر الي مطلب دی دا دی چې ارحمني. نو لا ينظر اليهم یعنی لا يرحمهم الله به په دوی رحم نه کوي د قیامت پر ورځ. ولا يزكيهم لا يزكيهم درې معناګانې ذکر. یو معنی دا لا يحكم عليهم بانهم ازكياء. فیصله بداسي پینې کوي چې دا ازکیا دي یعنی ازکیا به ورته نه وایي بلکې کفره او فجره به ورته وایي. ولا يزكيهم ازکیا به ورته نه وایي
یعنی لا يحكم عليهم بانهم ازکیاء. دویم ولا يزكيهم لا ينزلهم منزله الازکیاء، نبی نازلی په منزله د پاکانو په خلاف د ګناګارانو نه، دا به کله کله په منزله د اتقیاو شي. او دریما ولا يزكيهم یعنی لا يطهرهم عن دنس الذنوب، د ګناهونو د خیرونه به صفا کینا په خلاف د مؤمنانو نه. مؤمنان چې دوزخ ته لاړ شي د ګناهونو د خیرونه به صفا کیږي، او دوی به د ګناهونو د خیرونه نه صفا کیږي، دوی به د تعذیب د لپاره دوزخ ته ځي. ولهم عذاب الیم، او د دوی لپاره عذاب دې دردیدل. وان منهم بشک بعض د دې خائنیننا، منهم ضمیر خائنین تراجه ده، لفریقا پدوی کی یو فریقه د یو ډله ده، یلوون السنتهم دوی تاویخ په لجبه بالکتاب متلبسه بالکتاب، چې دا جبه متلبس دي په کتاب باندې، یعنی يعمدون الى اللفظ فيحرفونها في حركات الاعراب تغييرا تحريفا يتغير به المعنى. لای په معنا د تغییر سره د اصلي معنا نو یلوون السنتهم اړي ور باندې خپل ژبه، دا ژبه د دوی چې دي حال دا چې متلبس د کتاب سره دي، یعنی په کتاب کې تحریف کوي، قصدن زور او زیر بدلی چې معنا بدل شي. لتحسبوه من الكتاب، د دې لپاره چې ته ګمان ور باندې وکي چې دا به د تورات آیات وي. وما هو من الكتاب، دا حال د هغه ضمیر نه چې په مبتدا من ضمیر المبتدا فی الخبر، وما حال دا چې دا به د کتاب الفاظ نه دا به محرف الفاظ. ويقولون یعنی یصرحون ولا يكتفون بالتوریه، تشریح کوي په توریه باندې هم اکتفا نه کوي بلکې تشریح کوي. وایي به چې هو مبتدا ده من عند الله، دا ورته خبر ده چې دا چې محرف آیات د الله د طرف نه نازل ده. وما دا حال د ضمیر فی الخبر نه، حال دا چې وما هو من عند الله دا به د الله د طرف نه نه. ويقولون دا تاکید د پر د مخکنی نه فدم، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب، او دوی وای په الله پاک باندې دروغ، وهم يعلمون او حال دا چې دوی خپويږي چې دوی دروغ وای. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام، د عیسی علیه السلام په عبادت کوونکو باندې الله رد کوي. عیسویان ویلي چې موږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې زما عبادت وکړي، نو الله پاک فرمایي ما کان، د ما کان درې معناګانې دي. ما یصح دم سیدا، ما ينبغي دم سیدا، او لا يجوز دم سیدا. ما کان لبشر، نه د صحیح یو انسان د پاره، یا نه د مناسب د یو انسان د پاره، یا نه د جایز لبشر د یو انسان د پاره. لبشر د په عنوان د بشر ذکر کړو، علتیت ته اشاره کوي چې بشریت منافی د معبودیت سره ده، هم بشر ده هم ځان ته خدای وي، دا خو نه د مناسبه. دا سی ونه ویل چې ما کان لعیسی، بلکې د عیسی علیه السلام نه په بشرین تعبیر وکړو، علتیت ته اشاره کوي چې دا خدای ولې نه ده، ځکه بشر ده. ان یؤتیه الله الکتاب، چې ورکړي وي دلته الله پاک کتاب، والحکم کتاب ورته ورکړي وي او شریعت ورته ورکړي وي، او نبوت او پیغمبري ورته ورکړي وي. ثم يقول للناس بيد خلق توي ثم يقول معطوف على منصوب ان يؤتيه، فاغبان ورعطف ده ان يؤتيه منصوب کنا، نو يقول منصوب ده. ثم يقول الله عطف ثم وکړو، استبعاد ته اشاره کوي چې لا يجامع هذا القول ولو كان بعد مهلة. دا ایتا چې دا ایتا د کتاب او د حکم او د نبوت دا د دې ورستنی قول سره نه جمع کیږي، د ثم ما قبل دا د ثم د ما بعد سره نه جمع کیږي ولو بعد مهلة. ثم يقول للناس، دا نه د مناسبه چې دې به خلکو ته وایي چې كونوا عبادا لي، كونوا عبادا، عباد جمع د عبد ده، دلته د عبادت نه ده. كونوا عبادا شی عبادت کون کی، لی زما د پاره، یعنی زما د پاره عبادت کون کی شی. عبادن ویلی ولم يقل عبيدا، عبيدا ونویلی ځکه عبید د عبودیت نه ده. عبودیت غلامی ته وای، غلامی د غیر الله کیږي، لخلق وای هؤلاء عبید زید، خدا شي نشویل چې هؤلاء عباد زید.
یو عباد دی بل عبید دی. عباد جمع د عبد ده او عبیدم جمع د عبد ده، خو دلته په عبید تعبیر ونه کړو ځکه عبید د غیر الله د پاره راتلی شي او عباد د غیر الله د پاره نشي راتلی. عباد غیر الله نشي ویلی، عبید غیر الله ویلی شي. نكونوا عبادا لي، تاسو عبادت کوونکي شئ. لی یعنی کائنین لی چې زما د پاره من دون الله، دا من دون الله د عبادت پورې تعلق لري، عبادا من دون الله. ولكن كونوا، دا عطف ده، ولكن كونوا، ولكن يقول لهم كونوا، دام عطف ده په مدخول ده انا. ولكن كونوا ربانيين، لیکن ده ورته وایي چې كونوا شئ تاسې ربانيين. ربانيين منسوب الى الرب، لك الهي، الالهي منسوب الى الاله ده کنه، رباني منسوب الى الرب ده. خو ربي ونه ویلې، الف او نون دا په نسوب کې زیاتیږي د مبالغه لپاره، لکه لحیانی. لكن كونوا ربانيين، شي ربانيين. دا رباني څه معنا ده؟ اي علماء وفقهاء عاملين. دا پیغمبر دی خلکو ته وایي چې کله الله د ته پیغمبري ورکړي نو د دوی ته داسې وایي چې كونوا ربانيين، شي علماء وفقهاء عاملين. علماء او فقهاء عمل کوونکي، دا د حضرت علي سره معنا ده، دا د رباني معنا داسې کوي. علماء او فقهاء عاملين. قتاده او سدي معنا کوي، د رباني معنا کوي العالم الحكيم. ابن جبير معنا کوي الحليم التقي. ابن زید معنا کوي المدبر لامر الناس. اکثر محدثین د حضرت علی سے معنا کوي، دوی به ورته وایي چې كونوا ربانیین علماء و فقهاء عاملین. بما کې دا بعد سببیت لپاره د متعلقه تر كونوا پورې ده. كونوا ربانیین، ولی ربانیین شي؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، یعنی لا تنفكوا العلم عن العمل. ستاسو کتاب زده کړی دی نو ربانی شي، ربانی نه کې عمل ذکر کړو. او بما كنتم تعلمون دا سبب په جانب د سبب کې ورته علم ذکر کړي، یعنی علم د عمل نه موجوده کوي. ځکه علم ته به عمل اعتبار نشته او عمل ته به علم اعتبار نشته. بما كنتم تعلمون الكتاب، په سبب د دې باندې چې وای تاسو چې زده کولم کتاب. وبما كنتم تدرسون، او په سبب د دې چې وای تاسو تدرسون، دراست تکرار ته وای چې تاسو به تکرار کولو. او یا تدرسون په سبب د دې چې تاسو بلوستلو. په قراءت د تدرسون دو معنا شوي، د دراست یو معنا د تکرار، بل معنا د قراءت چې تاسو لوستلو دا کتاب، او یم تکرار د کتاب کولو. ولا يأمركم دا په دې مخکې یقول ورعطف دي، ثم يقول. ولا يأمركم په دې لا کې دوه احتمال دي. یو احتمال پکې دا دی چې د لا غیر زائد ده. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، نو لا پکې غیر زائد ده، بناء على انه كان ينهي عن عبادة الملائكة وعزير ومسيح. فقيل أن اتخذك ربا، فأجاب وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول للناس كونوا عبادا لي وينهاهم عن عبادة الملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، يعني وينهاهم. او بعض علماء چلام زائد ده لپاره د تاکید د معنا د نفي ده. ولا يأمركم، او دا تاسو ته امر نه کوي ان تتخذوا الملائكة چې تاسو ونیسئ ملائکه والنبیین او پیغمبران اربابا په خدای باندې. ایأمرکم استفهام د انکار د پاره ده. ایا دې به تاسو ته امر په کفر کوي بعد اذ انتم مسلمون، ورسته دا غینه چې تاسو وای مسلمون یعنی منقادون مستعدون للدين الحق، چې تاسو منقاد الله ته او مستعد د حق دین د پاره وای. دا سپاره خلاصو. سبحان ربك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك.